د معراج شریف ضرورت څه پیدا شو؟ دا خو علیه وسلم معراج دا نو چې د بیت المقدس طرف ته د بیت الله شریف نه بوت. دا د حضور علیہ السلام معراج نو. دا د حضور علیہ السلام معراج نو چې انبیاء کرام علیهم الصلوات والتسلیمات ورپسې ودرولو. نبی علیہ السلام په بیت المقدس کې هغه 1,40,000 کم او زیات انبیاء کرام علیهم الصلوات والتسلیمات تموز ورکړ. دا د نبی علیہ السلام معراج نو، دا د انبیاء کرام معراج چې نبی علیہ السلام ولید. په خبرو رسید دا د هغوی معراج. اوس چې د بیت المقدس نه کله اسمانونو ته بوته، نو دا د نبی علیہ السلام معراج نو، دا د اول اسمان معراج چې نبی علیہ السلام داغه په سینه خپل قدم مبارک کېښود. او چې دویم اسمان ته لاړو، دا د نبی علیہ السلام معراج نو، دا د دویم اسمان معراج حتی تر اووم اسمانه پورې. او چې کله منتها ته ورسېد چې هغه د جبریل علیہ السلام اخري انتهایی ځای دی، هغې نه مخکې نشي تللی، نو دا د نبی علیہ السلام معراج نو، بلکې دا د جبرائیل علیہ السلام د هغه ځای د منتها معراج چې نبی علیہ السلام مبارک هغه ځای کې ورود مسعود او د هغه نه ناستې په ځای باندې 3 رکعاته لمونځ وکړ چې هغه وتر واجب ورته وایي. دا د جبریل علیہ السلام معراج چې نبی علیہ السلام د په ځای کې لمونځ وکړو، د په ګدۍ کې ناست. او دا د نبی علیہ السلام معراج نو چې لاهوت او ملکوت او حجابات کبریا او جبروت او عرش عظیم ته لاړو، بلکې دا د دغه مقامات او معراجو چې د عرش د پاسه خپل قدم مبارک کېښودو او عرش عظیم نورم بختور وګرځ. سبحان الله. دا خو هغه ملائکې چې هغه اسمانونو کې اوسېدي او ځمکې ته نه وې راکوشوي، او په جنت کې حورانې وې او غلمان وو، او هغه په ډیوټۍ مقررې فرشتې وې چې هغوی لا یعصون الله ما امرهم، هغوی ته چې الله څه امر وکړي د هغې خلاف نه کوي، هغه امر په ځای راوړي. نو څه فرشتې داسې دي چې د اولې ورځې نه واله تر قیامت پورې په اول اسمان کې په قیام باندې ولاړ دي. دویم قسم داسې فرشتې دي چې هغه په دویم اسمان کې هغوی په رکوع باندې ټیټې دي او تر قیامت به په رکوع باندې وي. او په دریم اسمان کې په قومه باندې چې کومې فرشتې دي تر قیامت به په قومه باندې ولاړې. او په څلورم اسمان کې چې کومې فرشتې په سجده پرتې دي دا به تر قیامت په سجده پرتې وي. او په پنځم اسمان کې چې کومې فرشتې په جلسه ناستې دي دا به تر قیامت په جلسه باندې وي. او په شپږم اسمان کې چې کومې فرشتې په قاعده باندې په تحیات ناستې دي دا تر قیامت قاعده کوي. او په اووم اسمان کې چې کومې فرشتې سلامونه سرخی دا به تر قیامت هم په دغه ډیوټۍ کې لګیا وي، عبادت کې به لګیا وي. دوی ځمکې ته نه راځي، الله نبی علیہ السلام بوتلو چې دوی د نبی علیہ السلام دیدار وي. دا د دغه څیزونو معراج. د نبی کریم علیه الصلاة والتسلیم معراج دنا نه وه، فتدلی نه وه، قاب او قوسین او ادنا نه وه. کله چې خپل قدم مبارک په لامکان کې د لامکان مکین صلی الله علیه وسلم کېښود، او الله د خپل هغه ما یلیق بشانه د مخ د قدرت نه خپل هغه نقاب لرې کو، محبوب علیہ السلام ته خپل دیدار ورکړ. دا د نبی علیہ السلام معراج. سبحان الله. نو د حضور صلی الله علیه و آله وسلم دا ورود مسعود چې اسمانونو ته وشه، نو دا خو اسمان درخواست کړی چې یا الله یو ځل خو یې برم راوله. نو ځکه د معراج شریف ضرورت پیدا شه. دویم نمبر
حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک د دې امت د طرف نه وکیل دی. الله جل جلاله د مؤمنانو سره بیع او شراء کړی. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. د مؤمنانو سره سودا کړی دا، د دوی نه مالونه او بدنونه غستی دي، دی له جنت ورکړی دی په بدل کې. اوس کله چې دا بیع او شراء کیږي، اخیستل او خرڅېدل کیږي، چونکې الله پاک خو زمونږ سترګې په دنیا کې نشي لیدی، محال دي، نو د دې سودا د پاره په منځ کې یو وکیل پکار دی. هغه وکیل د امت د طرف نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک. سبحان الله. اے زما محبوبہ، ستا امت نه مې مال او بدن د دوی په بدل د جنت کې واغس. اوس چونکې دغه سودا چې ما دوی سره کړې ده، اوس د هغې د یقیني کېدو دپاره لازم دا دی چې مشتری ته به مبیعه معلومه وي، مبیعه به ورته معلومه وي، یعنې سودا به صحیح نه وي. اوس چونکې دوی مام نشي لیدی او جنت چې مې کم مقرر کړی دی هغه هم نشي لیدی، لا اوس چې څو پورې دوی د دنیا نه راغلي نه وي. نو زما محبوبه، ته زما او زما خپل امت په منځ کې وکیل شوې، خو لیکن د وکیل لپاره دا لازم وي چې قیمت او مبیعه دواړه به درته معلوم وي، دواړه به ورته معلوم وي. اوس د خپلو امتیانو د هغوی بدنونه او د هغوی مالونه تا مشاهده کړي دي، په خپلو سترګو مبارکو دې لیدلي دي، لیکن چې د هغې په عوض کې مې وله کوم قیمت مقرر کړی دی چې هغه جنت دی، نو ته لږ بره راشه چې دا جنت ووینې چې دا څومره ښکلی ځای دی. نو خپل امت ته به ووایې چې ستاسو د بدنونو د مالونو په عوض کې الله تاسو له کوم قیمت مقرر کړی دی جنت، هغه یو بې مثاله څیز دی. ځکه چې ته مشاهده په خپلو سترګو مبارکو باندې د هغې قیمت وکړې، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د امت د وجود او د هغې د مال مشاهده کړې وه، خو چې کوم قیمت الله مقرر کړی د هغې مشاهده نه وه شوې. نو الله پاک د معراج په شپه نبی علیہ السلام جنتونو ته بوتل. هغه حورې چې د امت دپاره مقرر دي، هغه غلمان چې مقرر دي، هغه انهار چې مقرر دي، هغه قصور چې مقرر دي، بلډینګونه دي، او هغه نهرونه دي، او هغه اشجار چې د هغې سوري یخ دي، هغه چینې چې هغه د شهدو د عنبرو د مشکو نه خوشبودارې او خوږې دي، او د واورې نه زیاتې یخې دي. لہذا هغه ښکلی مبارک مقامات هغه راشه په خپلو سترګو مبارکو باندې ووینه چې ستا د خاطره مې ستا امت ته د د مال او د بدن په عوض کې څومره اعلی نعمتونه مقرر کړي. د معراج شریف ضرورت ځکه پیدا شو. یو حدیث مبارک کې راغلی چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د معراج په شپه باندې جنت ته لاړو. نو په جنت کې حضور صلی الله علیه وسلم مبارک یو نهر ولید. نبی علیہ السلام خپله فرمایي چې رأیت نهرا فی لیلة المعراج، ما د معراج په شپه باندې یو نهر ولید، ماؤه احلی من العسل، چې د هغې اوبه د شهدو نه زیاتې خوږې وي، د شهدو نه زیاتې خوږې وي، و اطیب من المسک، او د مشکو نه زیاتې خوشبودارې وي، و ابرد من الثلج، او د واورې نه ډېرې زیاتې یخې وي. د هغه نهر اوبه چې خوشبویۍ کې ورته مشک نه رسېده، په یخوالي کې ورته واوره نه رسېده،
او په خوږوالي کې ورته شهد نه رسېده. داسې نهر مې ولیدو په جنت کې د معراج په شپه باندې. وی ما د الله جل مجدهو نه تپوس وکړ، سوال مې وکړ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ای زما پروردګاره لمن هذا، دا نهر د چا دپاره دی؟ خبرې ته خیال دی که نه؟ وی ما د رب ذوالجلال نه تپوس وکړو چې ای زما پروردګاره دا نهر د چا دپاره دی، دا اوبه د چا دپاره دي چې دا د شهدو نه زیاتې خوږې دي، د مشکو نه زیاتې خوشبودارې دي، د واورې نه زیاتې یخې دي. الهه دا د نهر اوبه د چا دپاره مقرر کړي دي؟ وی ما ته زما رب جل مجدهو فرمایل چې ای زما خوږه محبوبه، دا ښایسته اوبه مې هغه چا دپاره مقرر کړي دي لمن صلی علیک فی شهر رجب، څوک چې د رجب په میاشت کې په تا مبارک درود شریف وایي. په خبره دا د رجب میاشت ده که چې د رجب په میاشت کې تا مبارک باندې څوک درود شریف وایي، دا بې مثال اوبه مې هغوی دپاره مقرر کړي. اوس درود شریف باندې خو نه زمونږ پیسې لګي او نه پې باندې څه ډېر وخت لګي او نه راته څه تکلیف ملاویږي، خو چې په دې میاشت کې دې په محبوب علیه السلام مبارک درود شریف ووایي نو الله تعالی جل جلاله به د هغه نهر اوبه تا باندې څکوي. په خبره ورسه اوس ګوره دا دومره بې بها نعمتونه الله په جنت کې مقرر کړي دي. په حدیث شریف کې راغلی دي چې که د جنت یو حوره خپلې لږې لاړې دنیا ته راوغورځوي نو د تمام دنیا به د هغې په لاړو خوشبوداره مو ګرځېږي او دا تمامې ترخي اوبه به خوږې وګرځېږي. او که مخې ښکاره که دا ټوله دنیا به د نور د رڼا نه زیاته په رڼا باندې بدله شي. هغه بې مثاله حورې الله په جنت کې د مؤمنانو دپاره ساتلي دي. اوس د هغې هر یو نعمت ځان له یو مقام لري. که د جنت په نعمتونو باندې بحث شروع شي ټول عمر کې هغه نه ختمېږي. خو الله جل جلاله مؤمنانو لا دا انعامات ورکړه د چا په خاطر؟ په خاطر د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا ګوره یاد ساتئ، دا زموږ خپل کمال نه دی، دا د نبی علیہ السلام مبارک حرمت او برکت. یرا زبا یو بل د احسان فراموشي خبر وکم چې مونږ ډېر احسان فراموش، احسان هېرو ډېر زر. هغه طرف ته زموږ فکر نه راځي. خو زه به تاسو نه یو تپوس وکړم چې په یو علاقه کې یو غریبه ښځه وي، د هغې څوک بچي هم نه وي، خاوند یې وفات شوی وي، وروڼه یې هم نه وي، او ځان لري ځان له، او د هغې د رزق څه د رقم نه لګي، او ته لاړ شې او د کیسه خانې د هغه چترالي بازار نه ولې یو نوی مشین د ګنډلو راوړی، د جامو ګنډلو، او ورته ویې چې خورکۍ دا مشین واخله، دا مې په 10,000 روپۍ باندې راوړو. مثال زه د تا نه پیسې نه غواړم، دا د 10,000 روپو مشین هم ستا شو، په دې باندې ځان له جامې ګنډه، پیسې پې ګټه، خپل رزق پې ګټه، دا ستا شو، تا نه یو پس نه غواړم. خو یو خبره ده چې کله زما د جامو د ګنډلو ضرورت راشي او زه خپلې جامې تاله لږ هغه به راله ګنډې که نه. رښتیا وایي که دې ښځه کې سړیتوب وي که نه او دا لږ عقل او فکر لري نو چې که 100 جوړې ورته د چا پرتې وي او د ده جوړه راشي نو دا به ټولو جوړو نه لومبې د ده جوړه ګنډي چې ده ما سره ډېر لوی احسان کړی. یو یې راله مشین راوړو، پیسې هم رانه نه غواړي، وایي چې څه ګټې هغه ځان له پې ګټه، زما پکې کار نشته. نو چې اوس د ده جامې کله رالی
نو کسل جوړي د خلکو پرتی دا ټوله برستو کې خود د جوړه به مخکې کوي. صحیح ده کنه؟ دا مې یو خارجي مثال ورکړ چې تاسو پیش. اوس الله پاک جد مجدهو مونږ له په مفتو کې دا بدن راک وجود یې راله راک. مونږ ته وایي دا ستا شو ځان دپاره استعمالوه، زه تا نه د دې وس کې څه نه غواړم.